وخت کې زموږ سره پروفیسور ریټایرډ رهایی شاه صاحب ناست دی. دی هم د والیبال ډېر پخوانی کلیاړي دی او په هر لکه مطلب دا دی چې پوینټ باندې که پاس دی که کټ دی که سنټر دی که سرویس دی او دغه نور خو معلوم نه راځي خو بهر او په هغې باندې لبې کړي دي. نو سرجي دا چې کوم ګراونډ تاسو دلته اوس دا مازدیګری تاسو انجوی کوئ دلته هم لکه مطلب دا دی چې تاسو لبې کړي دي. اوس نن زه ګورم چې ستاسو د دغه وجود د دغه راز چې کوم دی نو هغه هم دقه دی چې والیبال به تاسو په هر لیول باندې چې او تر اوسه پورې تاسو خپل هغه دغه چې کوم دی هغه جاري ساتلې ده ځکه چې کوم دی نو تاسو اوس هم صحت هم داسې دی چې لکه ماشاءالله ماشاءالله څوک داسې نه وایي چې د دغه عمر به وي. بهرحال په عمر باندې خبر نه کړو څه بل واده خو دله نه کوو خو د والیبال متعلق شوی د تازهګرام د مازدیګري متعلق شوی تازهګرام هر چا د خپل کلی څه کوي. تازهګرام مازدیګری خو ظاهره ده چې زمونږ د ورکوټوالي نه شروع شوی دی او د دې وخته پورې دی. زه نن هم والیبال نه راغلی ما خو چونکې نن د خولې او ګرمي لږه سیوا وه نو بس مناسب مې ونه کړه کنه کپړې مې ونه لګې ما اغوستې وې او نو زمونږ مازدیګری خو مونږ دا ټولې شپه او ورځ چې دی نو د رښتیانو خبره ده چې دا مونږ د مازدیګر ته تېره وو. هغه برول یو ځای دی ډېر یخ دی ډېرې واورې پکې کېږي نو زه تلی وم یو مشر کس و هغه ته موږ ماسټر وایو ما یې ماسټره ما یې دلته څه دي چې تاسو ته دا دونه وخت تېروئ نو هغه ماته وی سرجي وی په د ګرمۍ د دې دریو میاشتو دپاره مونږ دلته کې د کال دا 9 میاشتې تېروو نو مونږ د دې څلېرویشتو ګنټو کې چې کوم دی نو دا 20 ګنټې چې کوم دی نو د مازدیګر د دې 2 ګنټو دپاره انتظار کوو تېروي د تازهګرام د مازدیګري دپاره بازار باندې زه راته وېدم نو هم ډېر مشران چې کوم دی د دوکانونو مخې ته راغونډ شو او ناسو د هغه مازدیګري چې کوم دی د هغې بیا یو خپل خوند دی او دا مازدیګری خو د ډېر وخت نه چې کوم دی مونږ انجوی کوو د والیبال ده. ښه جي کیسه کوئ نو دا په زمونږ یوازې دلته نه دی اوس که تاسو لږ د دې کلي د ښکته سر ته ورغلی نو هلته به مو والیبال شروع وي. بیا چې لږ د دې خوړ سایډ ته ورشئ ستاسو د کلي شالم بابا طرف ته زمونږ جنازګاه ټانګونه چې دي نو هلته چې دی نو پکې فوټبال ګراونډ آباد دی چې لږ ښه مخکې ورشئ نو هلته 2-3 بیا د کرکټ او دغه دي ګراونډونه دي چې لږ را مخکې ښه راشئ هلته بیا د والیبال دی او 2 ګراونډه دي. نو والیبال ځکه مونږ خوښوو چې دلته کې ځمکې قیمتي دي اجارې ګرانې دي نو د کرکټ دپاره ځمکه اخسته په دغه کول چې دا ډېره ګرانه ده او د والیبال دپاره ځمکه هم ګرانه ده خو چونکې ورکوټ یې ګراونډ دي نو د هغې اجاره چې کوم دی نو سړی برداشت کولی شي. دا اجاره څوک ورکوي دا هم زما په خیال چې په اجاره باندې اخیسته شوی دی دا چې دا مونږ د دې هلکان چې کوم وي نو دوی پیسې راغونډوي تا پکې ورکړي ما ورکړي بل ورکړي بل ورکړي او دا اجاره چې نو دغسې سرته رسېږي لکه دا داسې د چا د طرفه نه وي یو خاص سړی دی هغې ورکوي نه هغې نه ورکوي. په دې کې دا کم کلاړیان چې دا هم ورکوي په دې کې عام خلک هم داسې چې ښه خلک دی نو هغوی پکې هم سرته په څوک 1500 څوک 1000 څوک 2000 روپۍ ورکوي دا اجاره پوره کوي. بهرحال ډېر زبردست یو ماحول به ورته مونږ ووایو شینکی دی او د تازهګرام نو والیبال چې دی نو دا د تازهګرام د ټیبل سره دا د والیبال ګراونډ د دغه طرف ته دا ورسره چې کوم جوار دي د هغه طرف ته شینکی دی او دا د والیبال لوبه روانه ده د تازهګرام دا ډېر پخوانی ګراونډ دی او پخوانی د پخوا راسې چې کوم دی نو دلته لوبې کېږي او هلکان راځي او په دې ګراونډ باندې چې کوم دی باقاعده کرایه ورکړی کېږي او خلکو ته د تفریح مواقع هم ورکوي او د سره سره چې کوم دی نو لوبه هم د وجود دپاره خپل یو اهمیت لري. بها په هغه حواله باندې دا تاسو وګورئ تاسو ریپري نشته لکه ها دغه په اوسه کې نو ګټاګن په موږ کې یو بهر حال زاله مقارې کوم
میرزیب باچا چې کوم نه هم هلکه میرزیب تا چاته والیبال لوبه کړې ده؟ بس کړم نه خو جی راځو له ډېر په شوق راځو ټول کار پرېږدو خپل دکان ورته پرېږدو خو دا دلته ورته راشو ځکه چې خوښ هم ډېر دی او د وخت نه ورسره دی شوق هم ورسره ډېر دی. تا خپل لکه دکانداري ده خو په مازدیګر چې کوم دی نو دکاندارۍ ته جوړ نه دکاندارۍ به ورته والله چې مچۍ را باندې راپارېږي دا ټایم را باندې راشي. زنده باد. دا بیا ډېره ښه خبره ده چې داسې د والیبال مینهوال موجودي. زما په خیال چې دا کلیواله لوبه چې کوم ده دا به چرې هم مطلب دا دی چې مړه نه شي او دا به ژوندی وي. تازهګرام همیشه دپاره د لوبو مرکز پاتې ده سپیشلي د والیبال خو بیا ډېر زیات چې کوم دی نو او صحتمندې مشغلې پکې ډېرې دي. نو بس دغه د تازهګرام ماحول دی. څه دی؟ دلته څخه غونډه کې دي دې خوا ګوره د والیبال دا جالونه څو ځله ویله پته نه چې په دې به څه کوي که نه خو د دې په ځای چې راغلی نو مونږ به له څه ورکړی وی نو ځان له کې پرې هر څه کول د اوسپنې جال به مو راغستی کله چرګانې نه ټاوئ نه لکه دا خو د دې وړو شی دی په سوال یې اخیستی دی په چاندو یې اخیستی دی دا تاسو د شپې وړئ که نه د دې نه خو دې راشئ دغه جال وړي لکه دا کوم چې دا باله دا بال چې کله د بال د دغه لپاره نیولی شوی په 20,000 روپۍ هغه ته شوی هغه طرف ته قبلي طرف ته وړی دی. نو خیرې به ورته وکړو چې الله تعالی دې هغه خلک اول دې خدای پاک لاس رامنې کړي چې د دې هلکانو د دې ماشومانو بلکې دلته به ماشومان هم ځکه چې زیاتره پکې چې کوم دی نو ماشومان دي چې دې پیسې راغونډوي او لکه مطلب دا دی چې یو څیز اخلي او بیا د دې څیزونو چې کوم دی نو هغه خلک وړي او پټوي او لکه دا انتها ده ظلم دی زیاتی دی. نو د دې مونږه دا سوال کوو هغه خلکو ته چې کم خلک چې کوم دی نو هغوی د دې دغه جال چې کم دې د دې بال دپاره اخیستی دی هغه پټوي دغه زیاتی دی. دغه هم یو خبره مخکې ته راله د والیبال دا هغه جال دی چې کوم دې طرف ته لګېدلی دی دا روډ دی روډ سایډ ته چې کوم دی دا لګېدلی دی او پټو سایډ ته چې کوم دی نو هغه دی وایي چې هغه چې کوم دی نو چا پټ کړی دی. او د سره سره دلته د چینار ونې چې دی نو دا هم دي او د چینار په دغه ونو کې مرغۍ د مرغو خپله یو چغا ده د هغې خپل خوند دی ماښامې دی او چې کله ماښام شي نو مرغۍ چې کوم دی نو هغه دنګو ونو ته راځي کیني او چې رایوځای کېږي نو بیا چغا کوي دغه چغار چې کوم دی د هغې خپل خوند دی. والیبال بیا پسې دغه د چینار په ونو کې د مرغو چغا د تازهګرام کلي د باغچې مازدیګری خپل یو خوند الله دې کړي چې دا ښاد او آبادي امني او سوکالي او خوشحالي او دا سلسلې چې کوم دی دا جاري او ساري.